د اشاره عثمان رضی الله تعالی عنہ ته کړو وې دسی مولا مخ پلاسو کې ونیو دسی الله حبیب دې یادای ما اشاره دې ته او دق عثمان یادوم چې دا جنتی دی رضی چې چا ایمان راوړو د صحابه په شان ایمان فقد اهتدوا دا الله د طرف نه اعلان دی چې دا خلق په هدایت دا به گمراه نه چې چا ایمان راوړو د صحابه د ایمان په شان د دواړو جهانو سردار فرمای اصحابی کن نجوم زما صحابه په منزله د استوری دی بی ایهم اقتدیتم اهتدیتم چې کم صحابی پس لاړلای اهتدیتم تاسو بنی غلارو بی ایهم اقتدیتم اهتدیتم دا په منزله د استوری دی سره رڼا ده وآله الطیبین الطاهرین طیبین دی طاهرین دی صحابہ کرام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام علماء پا دی اتفاق دے چٹول اولیاء راجمش سرد ائمہ اربعو چی سلور امامان دی دا مذہبونو دامشیو د ټولی دنیا اولیاء راجمشی یو صحابی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پسورلی تلی دی او پلار روانو او د سورلی د خپینی دوڑا خطلی دا د ټولی دنیا اولیاء د یو صحابی د سورلی دوڑی تم نشی رسیدلے بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ دستوری دی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا پنی غلار شولی چی سوک صحابو پسی رست روان صحابه استوری صحابه کرام یوزی تروان لاربان یو کلی خواته ورسیدل کلی خلقو تاوی دل تشپتیرو چرته دا تابعینو دا ائمه اربعو موازنه چرته صحابو سره ونه کی چرته لدی خیرن نشی د صحابو مبارکی د ایمان نه بخلاش صحابه کرام ورل یو زنګل ویدل تشپتیرو د کلی خلق ورتویش پتیره که خودل تا منظری دی نا خو زنگل دی ماتون کی زناور دی زنگل کی نو سنگ بش پتیره وی تاسو اجازت را که مونگ دی زنگل کی ننش پتیره وی اجازت دی یو صحابی اوچت زی تا اخت مونگ خلقو تا تقریر کو خلق بھی نپوئی خلقو تا تقریر کو نپوئی گی پی صحابی اوچت زی تا وختو وی اے دا زنگل زناورو راجم شیطا سو تا تقریر کو اے دا زنگل زناورو خبردار ووری مونگ سوک مونگ چین تقریر کو نو پلان کے او دا پلان کی زوے او پلان کے علامو پلاری دمر غٹالیمو دے دمر غٹالیم دے او پلان کے دا پلان کی ام پی ایز وے او دا پلار ام پی اے او دا نیکی ام پی اے او صحابہ آسان تعارف وے اے دا زنگل زناورو مونگتاسو سر تعارف اے دا زنگل زناورو مونگ ٹول دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ باس دقا یو تعارف مونگ دا امام الانبیاء صحابہ مونگ امام الانبیاء سر پا یو تالی خوراک کرے مونگ دا امام الانبیاء شاگردان زمونگ دقا تعارف تے دا صحابی باسان تعارف مونگ دا امام الانبیاء صحابہ اے دا زنگل زناورو مونگ بنندل تشپتیرو مونگ تب زنگل خوشے کئی خبردار چی مونگ لنقصان رانک مونگ تا زنگل خوشے کئی صحابی تقریر کی او دا زنگل زناوری اوری
چې تقریر ختم شو د زنګل زناورو منصریانو پړنګانو خپل بچی پترخونو کې نیولي دي او د زنګل نه ووتل. نن بدلته صحابه شپه تېره، نن بدلته صحابه شپه تېره. صحابه داسې خلق وخه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو لخکر لېږلی و جهاد له، هغې پسې دشمن د شا د طرفه راوړی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دلته ناسو وی یا ساریتو الجبل، ساریه غر ته وګوره، غر ته غر ته دشمن درغی. هوا د دې ځای نه آواز اوچت کو، ویړو ویړو د امیر په غوږ کې آواز ورغی یا ساریتو الجبل. دا خو آواز د امیر المؤمنین اکم دی. هوا آواز اوچت کو، د امیر په غوږو کې ارتاو کو، ساریه الجبل غر ته وګوره، غر ته دشمن دره. چې وکتل د غر د طرفه دشمن، هواګانو به آوازونه اوچتول. خل صحابه داخله خط راغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وی دریای نیل اوبه نه ورکړي، وچته وی معمول سو وی سنبال کړي چینه چې ورته وګرځو نو دریاب اوبه ورکړي. دا معمول دی. وی دسی خوبه نه کوي، دا د جاهلیت رسم دی چې دسی اونه کوي. وی سبکو وی زه د دریاب ته یو خط لیکم، زما خط ورته گزار کړه. نن په ډنډه سړی نه سمیږي او هغې وخت کې به چې خط ورګزار شو چې دا د امیر المؤمنین د طرف نه دی، دریابونو به یې حکمونه منل. صحابه صحابه وخا، صحابه صحابه خط لیکي بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله چې نهایت مهربان دی او بې حد رحم کوم. زه دا خط لیکم د جانب د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. اے دریاب تا ته لیکم که د الله په حکم چلیږي نو جاری شه، او که د الله په حکم نه چلیږي زمونږ درته هیڅ ضرورت نشته. حاکم وقت تو خلیفه ته خط ولېږه دا د دریاب ته گزار کړه. چې دریاب ته خط د امیر المؤمنین گزار کړه، هغې دریاب چې په هغه ورځ اوبه را پرېښې دي، نن هم هغې دریاب اوبه نه دي کمې کړي د خپلې سره، چې د صحابي خط ورته وغورځېد د امیر المؤمنین. صحابه داسې خلک، صحابه داسې خلک، هغې به سم رښتیا وي، سم رښتیا خبرې وي. راغی نبی علیہ السلام ته وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی ډیر می خوخي، انتهایی می خوخي، خو د خپل ځان نه ډیر مینه نه لرم، دې ځان نه ډیر نه یم لګ. نبی علیہ السلام ورته وی عمره زما دې د هغې زما دې په هغه ذات قسمي چې څو پورې دې ما سره دا مینه د ځان نه نه ده سیوا شوي، نو ایمان دې نه دی کامل، نه دی کامل. چې نبی علیہ السلام څنګه دا خبر وکړه، وی د الله حبیبه زما دې د الله په ذات قسمی چې اوس مې مینه د خپل ځان نه ستا سره سیوا شوه. وی اوس دې ایمان کامل شو عمره، اوس دې ایمان کامل شو. صحابه مینه پیژندلې وه، صحابه ته چا سبق ویلی و، صحابه ته چا د عشق کلاسونه اغوستي، صحابه له چا مینه ورکړې وه، مینه صحابه مینه پیژندلې وه، صحابه مینه پیژندلې. یو ماشوم عمیر نوم یې و، تری و جلاس، هغه به د نبی علیہ السلام خواته دی کله ناکله راوست. یو ورځ دا تره نه و نو دا وراره یې راغی د نبی علیہ السلام خواله. نبی علیہ السلام د قیامت ذکر کو صحابه ته، دا ماشوم و خو چې د قیامت ذکر یې واورېد که نه واپس لاړ. تره ته وایي ای زما ترو نن مې د نبی علیہ السلام نه د قیامت ذکر واورېدو، داسې ده لکه دا قیامت چې مې د سترګو مخې ته پروت. هغې ترې د نبی علیہ السلام باره کې لږه بده خوله وخوځوله. جلاس وی ته د نبی علیہ السلام باره کې بده خوله خوځوې؟ هغه ماشوم راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مسجد نبوي ته راغی. وی یا الله اول ته ګواشه ای زما مالک، د الله حبیبه ته ګواشه، صحابه ته ګواشه،
چې زما تر ستا باره کې بد خوله خوځولې ده، اے د الله حبیبه ګواشه ما نن د تر نه د براءت اعلان وکړو. بس زما د تر سره لارې جدا دي، جدا جدا. تر به تر نه وي، د نن نه پخوا به تر نه وي. اے د الله حبیبه ماشوم رکوټې ما د تر سره لارې جدا کړه. تر ته وی په ټوله دنیا کې مې ته خوښ وي ښه، ټوله دنیا کې راته ستا نه خوښ نه و، خو چې د نبی علیه السلام شان کې د خولې استعمال کړه. وی زما دې د الله په ذات قسمی چې په ټوله دنیا کې مې اوس ته بدې شي او تا سره مې د براءت اعلان دی. تر سره لارې جدا کوي ماشوم رکوټ. امام الانبیاء سره د مینې سبق ویلی او صحابو د عشق سبق ویلی او د امام الانبیاء شاگردانو کا الله کم مقام ورک، څومره لوی مقام. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره طواف د بیت الله طواف چې مقام ابراهیم ته راورسېدو، نبی علیہ السلام ته وایي زړه مې غواړي چې دلته یو 2 رکعته مونځ وکړې، زړه مې غواړي چې د مقام ابراهیم سره یو 2 رکعته مونځ وینو، اسې زړه مې غواړي. اسمان نه جبریل امین راغی، نبی علیہ السلام ته فرمایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. اے د الله حبیبه د عمر رای رب العالمین ته خوښه شوله، الله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د رای په موافقت کې د قرآن حکم راولی و. اوس چې مونږ ټول طواف وکړو نو 2 رکعته مونځ وکړو، دا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. نبی علیہ السلام فرمایل ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. اے عمره ستا په ژبه او په زړه کې الله حق ګرځولی، ته چې خبره کوي نو حق یې، ستا په خوله چې راځي نو حق یې. عمره ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. صحابو د امام الانبیاء صحبت حاصل کړ، امام الانبیاء لیدی او په امام الانبیاء ایمان راوړی. امام الانبیاء لیدیو د امام الانبیاء صحابیت خو بغیر د منځ نه سړی جنت ته داخل کړی دی، بغیر د زکات ورکولو نه جنت ته داخل کړی دی. میدان جنگ دی، کافر راغی نبی علیہ السلام ته وایي پتا ایمان راوړم. نبی علیہ السلام ورته وایي کلمه وی ورغه د مسلمانانو طرف ته راغی، ورغه جو شهید شو. صحابه چرالل د تصو یو د الله حبیبه، نبی علیہ السلام ورته وایي دا زما هغه صحابي دی چې بغیر د منځ نه جنتی دی، بغیر د زکات نه جنتی دی، بغیر د حج نه جنتی دی، منځ نه دی کړی، خو زما صحبت اختیار کو پمای ایمان راوړو، د صحابي درجه الله ورکړه او الله جنت ته ووستو. صحابیت د دین دی، منځ نشتا، حج نشتا، زکات نشتا، یو صحابیت سړی جنت ته ورسو. صحابیت د غړی نوم، صحابیت د یو ساعت نومو. د ټولی دنیا خلق چې راټول کې سیوا د انبیاءونه. الله اکبر. صحبت د نبی علیہ السلام کی دومره اثر وخا. دی علماء نه تاسو کوي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه روایات ډیر کم نقل شي، روایات ته کم دي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، روایات ته دومره ډیر نه دي نقل شي. فقها او صحابه کې نوم نشته دی، خود اهل سنت والجماعت عقیده دا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق. د ټولی دنیا په انسانانو کې د انبیاء نه پس په ټوله دنیا کې غوره بشر ابو بکر صدیق ته رضی الله تعالی. د صحابیت د مقام ته ورس د امام الانبیاء ملګری دی، د سفر، د حضر، د غار، وسط مدفن، بیا د محشر او بیا د حوض کوثر. چې غار کې د نبی علیہ السلام سره پاتې شو، نبی علیہ السلام ورته وایي انت صاحبی فی الغار،
ته زما ملګری شوې په غار کې نو وصاحبي علی الحوض په حوض کوثر به مې ملګری صحابه ته زما د غال ملګری وي نو انت صاحبي علی الحوض په حوض کوثر به ما سره ولاړ ابوبکر مخه پکې چې قبر نه پاسي ما بلاس نه نیولې چې میدان محشر کې حاضری کړ صحابه نبی علیہ السلام د سیونی ول د لاس نه یو طرف ته ابوبکر صدیق او بل طرف ته عمر فاروق صحابه ته ما ته ګورې ښا صحابه ورته دي سو کتلې وی ها کذا نبعث یوم القیامه دي سی به مونږ په میدان محشر کې وي الله اکبر نبی علیہ السلام بدلاس نه نیولی او په میدان محشر کې به ولاړ نبی علیہ السلام به نیولی او په میدان محشر کې به ولاړ وی ها کذا نبعث یوم القیامه ما ته ګورې څنګه چې مې د لاسونو نه نیولی دي دسی به مې نیولی او میدان محشر کې به وي دا به مې د لاسونو نه نیولی ښا چې کله ورسره غار کې ملګری شو 3 ورځې تېرې شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې 3 ورځې مرګتیا ابوبکر صدیق وکړله رضی الله تعالی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی ماسختن ټیم د سیمه اسمان تو کتل ستوریو نبی علیہ السلام ته چې دومره نیکی بد چای وی چې او د عمر دی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شته ما ورته وی د عمر دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه سیوا دی ما ته وی بی عائشہ د عمر رضی الله تعالی عنہ د ټول عمر نیکی او د ابوبکر صدیق د غاری سور د 3 ورځې نیکو ته نرسیږي ابوبکر خو ابوبکر چې 3 ورځې نبی علیہ السلام سره تیرې کړلې نبی علیہ السلام 3 ورځې پس دعا وکړه صحابه ته چا لا سوچت کړو نبی علیہ السلام لا سوچت کړل وی اللهم اجعل ابا بکر معي في درجتي يوم القيامه یا الله ابوبکر صدیق زما سره وګرځو زما په درجه کې په ورځ د قیامت خدایا ما سره ملګری صحابه بختور د امام الانبیاء نے دعاګانې غوښتې صحابه ته سوکم نرسي صحابي وی سلمان فارسی رضی الله تعالی د پټول صحابه کې عمر ډیر وخا د ډیر عمر صحابه نبی علیہ السلام دسی روانو ما پیلا ایمان نو راوړ په باغ کې روانو صادر ځان نه تو کړو هوا راتله صادر به دسی سندو از پسې شاته روانو ما د مهر نبوت سیکو چې دا صادر بوچت شي چې صدا مهر نبوت وینم چې دا وینم نبی علیہ السلام را باندې پوښ پته ورته چې ته خپل استاد ویلیو چې یو نخې مهر نبوت نور نخې لیدي وی نبی علیہ السلام نظر شم وی دا صادری دي سی ونیو کنا حدیث رواړوي ما ته وی انظر الی ما امرت انظر سلمانا ته په مهر نبوت پسې ګرځي انظر الی ما امرت سلمانا وګوره د کوم شي چې درته حکم شوی او شابه وګوره ورته وجوم قتل مهر نبوت کارا شی او کبیزه الحمامه د کمتر د اگمر بزعه ناشزه د غوخې دي سی ټوټه راوتلی و د نبی علیہ السلام دوولو منس کې وخو دې طرف ته نږدې وخه دې طرف ته زړه دی کنه دا ول الله په زړه یو مهر والے او ښه سم سیلبن زړه کنه ښه دند ورته شیطانی اثرات نه دلته په مهر لګېدل سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ورمنډې وکړي مهر نبوت می خپل کړو په امام الانبیاء باندې می ایمان راوړو چې الله حبیب پتا می ایمان راوړو صحابه ډیر سلیدلی دي صحابه ډیر سکتلی دي صحابه ډیر س اوریدلیو صحابه ډیر س حاصل کړي دي اسیناس نبی علیہ السلام وی زما د امت نبا الله او یا زرا خلق بی حساب وبخي او کا شو درې صحابي ما د پارم دعا وکړه چې دا ویا زرا خلق خدای بخینو چې ما پکې مو بخي بی حساب نبی علیہ السلام وی دعا وکړه بل صحابي ودرې ما ته دا دعا نه کوي چې ما بکې ما الله وبخي نبی علیہ السلام ورته سبقک بها عکاش تکینا تک آرام وک دا دعا د عکاشه په حق کې الله قبول کړه
دی به عیسی به جنت ته ځي ویده ته وګورئ دی به عیسی به جنت ته صحابه ورته وکتل او 2000 خلق چې ځینې یو به پکې وکاشه بې حسابه رواني الله اکبر صحابي وایي مونږ مجلس کې ناست وی چې دا پوری صحابي به جنتي دی ښه ده ته وګوره دا جنتي دی الله اکبر مجلس دا مجلس وخه داسې به ناست وي دا جنتي دی ښه دا جنتي دی دا مې د جنت ملګری صحابه داسې ناست صحابه ته زما د جنت ملګری پیژنئ سما د جنت ملګری پیژنئ ما سره بلته د چا مرګتیی لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان د هر نبی ملګری او زما ملګری به په جنت کې عثمان رضی الله همې د جنت ملګری د ته وګورئ بختور نو چې نبی علیه السلام ورته وی جنت کې به ملګری یو هلته به ملګری یو عثمانه جنت کې به ملګری یو دا ملعون را پاسینو د عثمان رضی الله تعالی عنہ په عزت داغ لګي ام ملعونا ای پلیتا ام منحوسا زستا په جب صحابه منم ما صحابه منلی دي ما صحابه منلی دي ما صحابه روایاتو کې لیدلی دي ما صحابه روایاتو کې کتلی دي ما صحابه ډیر د نږدې نه مطالعه کړي ما د امام الانبیاء ملګری ډیر د نږدې نه کتلی ستا په خوله زما هیڅ پروا نشته شل پیرې غپېږه غپېږه وغپېږه اخر کې چې مړ شي نو دا ژبه به دې بار ته ګز راوځي ها صحابه دي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا بس بأيهم اقتديتم اهتديتم زمون معیار حق دي صحابه معیار حق ویدا پوری صحابی جنتی دی نبی علیہ السلام صحابی وی سپاسې دم چې کرای کولک وی چې لاړم د اشاره عثمان رضی الله تعالی عنہ ته کړي وی دسی مولانا مخ پلاسو کې ونیو دسی الله حبیب دې یادای د اشاره دې ته او دق عثمان یادوم چې دا جنتی دی رضی الله دې بجنت ته بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ السلام مستجعا کور پا اڑخ ملاس دسی پڑڑ ملاس او دا پنڈی دسی خکارا و او پا اڑخ ملاس دا یو پنڈی خکارے دلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راگے نبی علیہ السلام پخپل حال دیکھی ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راگے نبی علیہ السلام پخپل حال دیکھیں چی میں قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخکارش چراغے نبی علیہ السلام زر پاسے دو پانڈائی پٹک ہمیں اللہ حبیب تد ابو بکر صدیق نہ حیا نہ کہے تد عمر نہ حیا نہ کہے تد عثمان نہ حیا کہے ما توی بی بی عائشہ تسخبری زبد اغی صحابین ولی حیا نہ کوما چې هغه پلار کې رواني اسمان کې ملائک حیا کوي وي عثمان را روان رضی الله تعالی عنہ عثمان نه اسمان کې ملائک حیا کوي عثمان نه ملائک حیا کوي قربان چې کله د حساب ټیم شروع شي کنه عمر فاروق رضی الله ابو بکر عثمان رضی الله تعالی عنہ حساب لراش حساب تو ادریږي نو نبی علیہ السلام یو دعا ورته کړی اق دعا به مخې لراش مونږ نشو رسېدل په هیڅ حال نشي رسېدل ښه کو ټول عمر په سجده پراته خد صحابي د اس دوړه چې تلې دا او د اس په سپېږمه کې لګېدلې دغه دوړې تم نشي رسېدل اصحابو هغې د چا چهره لیدلې وه هغې د چا په لاس کې لاس یې خیوخه قربان یو صحابی کسو لے گو ور شمالا سورلی والا اول سورلی واغستل ډیره ارزانه په 400 روپے اچرا وستلا وای قتل ورته دا خو د 400 نه دا خو د 500 ده وې دې نه په 500 والا بیا دا خو د 500 نه ده دا خو د 600 ده وې د 600 نه ده خو د 700 ده اخر کې وې دا د 900 ده نو 900 ولا ور کړې وې سورلی راک نو دا غلام ورته وای ما دلته 400 اغسته او نو تا ولي 900 ورکړ ورته وورا ما د امام الانبیاء پلاس کې لاس
ما د چا نبیت اغسته او ما د چا نبیت اغسته او ما ته هغه لاس یادېږي چې ما لاس په لاس کې کېښود لاس یې راله داسې ونیو ما ته وی ای صحابي چرته به د مسلمان له دوکه نه ورکوي ښه نن یو بل ته ټلیفون کې وی راشه د چانس ګاډی دی خیال هم دی وی راشه د چانس دا بارګینیان په زمانه ښه پوهېږي وی راشه د چانس ګاډی دی وی د چانس ګاډی نه دی وی راشه د یو مسلمان د وینې سودا د راشه کو د مسلمان وینه ال راشه د هغه ټبر په کینسر بیماری په سپتال کې داخلي ډاکټر ورته وایي 10 لک روپۍ راوړه کنه ټبر دی مري نو د سره 10 لک روپۍ نه نو د بارګین ته لاړ شي ټیک ده چې بارګین ته لاړ شي نو په قرض په 12 لک روپۍ گاډي والی او بیا د 12 لک روپو گاډي په نغدو په 10 لک خرڅې دا ولې وای زما د بیبي د ژوند مسله ده زما بیبي د کینسر بیمار او دا مسلمان بل ته ټلیفون کې وی راشه د چانس گاډي راشه دا د چانس گاډي دی راشه د مسلمان د ویني سودا کیږي راشه والا کو د مسلمان وینس کې نو راشه صحابي ما لاس د چا پلاس کې خوخه دې سورلې کې ما لیدلې چې دا د نخو سورو و دې د ما په 400 ناغه ته دې گاډي کې اینی نه چې دا د 12 لکو دی ته ولې دا په لس لکه دا ته د بیبي وینس کې دا ته د مسلمان وینس کې ته میدان محشر کې ودرېږي صحابه 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 ول الله یو شان ورکړو یو مقام رب العالمین صحابه ول ورکړو نبی علیہ السلام وی ما جنت ولیدو فی المنام او فی لیلۃ المعراج یا په خوب کې یا د معراج په شپه دا دوه موقع وی جنت می ولیدو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپش وی ولې خپش وی چې زه د سره وینو خبا ما بم لیدل نبی علیہ السلام ورته ته ولې خپکه ابو بکر صدیق ما چې کم جنت لیدلې ده دا په ټول امتیانو حرام دی چې د سو پوری ورته ته نه تلې بس هیته بل سوکستانه مخ کې تلې نشي ستانه مخ کې تلې نشي ته ورشر صحابین مخ کې جنت تک ته ورشر صحابین مخ کې جنت نبی علیہ السلام صحابه ته وی بختور نو ام قربان صحابهونه 1000 بار قربان نبی علیہ السلام ورته وی د جنت اته دروازې دي او هر عمل والا په خپل دروازه داخلي هر عمل والا چا روجی ډی نیولی جب پر روجو په دروازه ده چا منځونه ډیر روخي جب د منځونو پای ورش ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی دسی په کې سوکی چې اره دروازه به ورته واس دسی بم سوکی په کې لکه چې هر دروازه به ورته واس کی نبی علیہ السلام ورته وی وارجو ان تکون منهم وارجو ان تکون منهم زما امید ده چې هغه به صرف تی چې اره دروازه به درته آواز کوي ابوبکر صدیق ته چې جنت ته ځې ستا ټیم راشي هر دروازه به وایي مرحبا 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 په خیر علی په خیر علی هر کله په خیر علی اته واړه دروازې به د مرحبا اوازونه شو دا به څوک جنت ته داخليږي دا به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جنت ته بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی منکر راغے چراغے نبی علیہ السلام ورته دسی وکتل وی انت عتیق اللہ من النار تاسو خوشاله گئے مونږم کینو خډوړی وخرو خپ سور کیو خبر نه یو چې الله اعلانو کې چې وم تاسو اليوم ایها المجرمون ها مجرمان تی سیټ تک ایداتی پډړه کوي خدای چې په کوم ډله کې به ودري ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رخکارش نبی علیہ السلام ورته وی انت عتیق الله من النار ته آزاد شوه د الله د اور نه آزاد شوه صح بس ته بری فیوم اذن سمی عتیقا د هغه ورځ نه پس زما د پلار نوم شو عتیق خلق بیا ابوبکر صدیق نه وی عتیق به وی عتیق معنا د جهنم د اور نه آزاد شوه صحابي دنیا کے لیبل ته جنتی ته جنتی ته جنتی ته جنتی مبارک شته به جنت ته به جنت ته به جنت ته نو صحابي ورته وی سما اس ډیر خوخي قال الله په جنت کې اس راک اس مې ډیر خوخ نبی علیہ السلام ورته الله بدر له اس در کی
د سرو زرو وي او وزري وي ته به په هوا الوزي په هوا به پکې ځان لګي ته پکې په هوا به ګرځي په هوا به ته وړي راوړي صحابه والله ډېر لوی مقام ورکړی صحابو نه خپلې ژبې راونغاړئ خپلې ژبې د صحابو په مدح باندې ښایسته کوئ صحابه زمونږ د پاره معیار حق دي کو زمونږ ایمان دی الله د صحابو د ایمان په شان برابر کړي په نبی علیہ السلام می سرونه شیندلي سرونه یو صحابي وي نبی علیہ السلام ډوډۍ ته ناست چې اومې قتل کنا وی دې سالن کې د کدو ټنګره پراته وه وی نبی علیہ السلام داسې دا نوڼۍ ګرځي د کدو دا ټنګره پکې ګوري په هغې پسې نوڼۍ ګرځوله صحابي وي چې ما ولیدو چې دې د کدو په ټنګره پسې نوڼۍ ګرځي وی د هغې ورځې نه واله د مرګه پورې بیا زما د کدو سره محبت پیدا شو چې دې سره د نبی علیہ السلام ما لیدلی و چې کدو ټنګره پسې نوڼۍ ګرځوله ما د مرګه پورې د کدو سره مینه کړې وه چې دې سره د امام الانبیا مینه امام الانبیا مې لیدلی چې لاس یې پسې ګرځو ما بیا د مرګه پورې کدو سره مینه کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر کې ناست د خپلو ملګرو نه جدا کېدو د جدایۍ ټیم راغی منبر ملګرو ته حواله کېدو محراب ملګرو ته حواله کېدو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبر حواله کو صحابو ته نو کېناست صحابو ته وی اے صحابه راشه په ما د چا څه حق پورې زه د دنیا نه ځم بیا الته حق نشم ورکولی راشه ما نه خپل حقونه واله عکاشه ابن محسن ادرد رضی الله تعالی ما در باندې حق څه حق دی وی تا صفونه سیده کول په یو جهاد کې میدان جهاد کې د صفونه سیده کول ما لدی په ملا باندې گزار راکړه زه لږ بار ولاړم د صف نه تا صفونه نه کول نو زه د ما لدی گزار راکړه نبی علیہ السلام ورته وی خو ما له گزار راکړه وی نه زما په وجود بیماری وه ما په هغې وخت کې قمیص لرکړی و چې تا ما له گزار راکړه ما کمیس نه نو تا ما له گزار راکړی خو په ملا مې کمیس نبی علیہ السلام ورته وی راشه مالم بې قمیصه گزار راکړه داسې ملګری به پیدا کړي داسې پیغمبر به پیدا کړي راشه ماله بې قمیصه گزار ماله بې قمیصه گزار یو صحابي پاسې وی معاف یې کړه ته وګوره هغه په منبر نشي کېناستې ته به ترې بدلالې په منبر کېناستې نه شو نبی وی نه یې معاف عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې څه لیکل کوي وکړه چې درکړم چې څه غواړې هغه در کوم خو معاف وی نه یې معاف نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس دې را پرېږده بس دې ما نه معاف کړي را پرېږده چې راغې امام الانبیا ورته شاخ ښکاره کړله وی راشه ما له ګزار را پرېږده هغه چې مهر نبوت ولیده که نه را منډې کړې په مهر نبوت یې خوله ولګوه مهر نبوت ښکلی الله حبیبه ما ستا نه بدله ناغسته زه ډېره موده په انتظار وم ته به د دنیا نه لاړ شي او زه به په دې مهر خوله ونه لګوم نبی علیہ السلام ورته وی عکاشا تا زما مهر نبوت ښکل کو په تا باندې الله د جهنم اور حرام کو ورته د الله حبیب زم په دې انتظار کې وم چې کله به زه دا مهر ښکلوم چې الله را باندې د جنت اور حرام صحابو سره به نبی علیہ السلام ځان ټچ کو وجود به سره وجود لګو چې کله یې دفن کو یو صحابي ځان نه ګوتمه قبر کې گزاره کړه روختو علی رضی الله تعالی عنہ ته وی ما نه ګوتمه گزاره شوه روایلم اجازت شته ورتیا شته وی چې ورخکته شوم ما نه ګوتمه گزاره شوی نه و ما گزاره کړی و ما نه گزاره شوی نه و ما گزاره کړی و مې چې د امام الانبیا سره د ټولو نه اخیری زما وجود ولګي بس ما سره خپل وجود لګ ما ور سره خپل وجود لګو چې اخیری وجود می د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ولګي صحابو چې امام الانبیا لیدل صحابي چاته وی پیژنې الذي بصحبة النبي صلى الله عليه صحابي ادرکا صحابي هغه چاته وی چې نبی علیہ السلام لیدلې وي او ایمان یې راوړی وي او په حالت د ایمان کې د دنیا نه تللی وي ټول
ټول اولیاء د پیزار د خپو دوړي ته نشي رسېدلی چې نبی علیہ السلام لیدلی دی او په نبی علیہ السلام ایمان راوړی دی. صحابه زمونږ د پاره معیار حق دي. خپلې ژبې صحابهونه راټولې کوي چې څوک د صحابو دشمني هغه به زمونږ دشمني انشاءالله. چې د صحابو سره دشمني کوي زمونږ به دشمني. دشمن هم ورته ویلی دی او دشمن به ورته وایو، دشمن به ورته انشاءالله د مرګ پورې وایو انشاءالله. موږ به صحابو سره خپله وفا کوو انشاءالله. تا حیات صحابه زمونږ مقتدا دي. بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. صحابو پسې چې څوک لاړی په هدایت به یې. ټول به د صحابه کرامو سره د زړه د ویښه مینه کوو انشاءالله. څنګه چې هغې مینه کړې وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره، الله دې ورسره زمونږ د ټولو حشر وکړي.